ابراهیم علیه السلام هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام د غیږې ماشوم په مکه کې پرېښود او واپس تلاړ شام ته. نو بیا به هر کال ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. تماشه به کوله چې یاره بچی به پرېښی دی د بیبي سره چې په څه حالت کې وي. نو هر کال به د اسماعیل علیه السلام ملاقات لراتو. یو ځل فرشتو د الله جل جلاله په دربار کې درخواست وکړو، وی الله دا ابراهیم کې په دې خپل زوی ډېر مین دی، دا ابراهیم په دې خپل زوی ډېر مین دی، په دې سپینه ږیره باندې هر کال د هغې شان د راځي مکې ته دغه ملاقات لره. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو دا ابراهیم چې څومره په دې خپل زوی باندې مین دی که نه د دې نه زیات په ما باندې مین دی. ابراهیم علیه السلام چې څومره په دې خپل بچی اسماعیل علیه السلام مین دی د دې نه زیات دی په ما باندې مین دی. اوی تاسو ورته ګورئ. چې یو کال ابراهیم علیه السلام راغی د اسماعیل علیه السلام ملاقات له. نو اتمه ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د اتمې ذوالحجې په شپه باندې خوب ولیدو. د شپې ورته الله تبارک وتعالی په خوب کې وایي ابراهیم پاسه زوی دې حلال کا. ابراهیم علیه السلام مطلب دا چې الله تبارک وتعالی زما نه قرباني غواړي. نو چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه د الله په نوم باندې. نو چې شپې له اوده شو نو په نهمه ذوالحجې بیا خوب ولیدو چې په خوب کې ورته ویل کېږي ابراهیم دا اسماعیل حلال کا قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام بیا چې سهار پاسې د اوښانې حلال کړه کېدای شي الله زما نه نوره قرباني غواړي. نو د لوی اختر په شپه باندې بیا خوب ولیدو. په خوب کې ورته ویلی شي ابراهیم زه درته وایم چې اسماعیل حلال کا ته اوښان حلالئ، زه درنه د اسماعیل قرباني غواړم، زوی دې حلال کا. چې سحر شو د لوی اختر دا ورځ 10مه ذوالحجه وه. چې سحر شو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله تبارک وتعالی زما د بچي قرباني غواړي. نو سحر خپلې بیبي ته وی هاجري بیبي ته وی هاجري دا اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو. اسماعیل سنبال کا مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې روان یو. ځکه ابراهیم علیه السلام ته خبره ځکه ښکاره نه کړه چې دا زنانه ده او بچی دی نو مور چېرته برداشت کوي زوی حلالولو له ورکړي. نو خبره ورته ښکاره نه کړه خو مونږ د چاخواله په میلمستیا باندې ځو د اسماعیل سنبال کا. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو لکه څنګه چې دا ماشومان د پلار سره چېرته ځي نو مور ورله مخ خلاصو کې نوي کپړې ورته ور واچوي سنبالي کې سر وله منګس کې وایي د پلار سره یې ځي. نو هاجري بیبي اسماعیل علیه السلام سنبال کو تیاری کو. ابراهیم علیه السلام دلته پټ په ترخ کې رسۍ پړې راواغسته او ځان سره یو پټه چاړه راواغستله. چاړه راواغسته او اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کو د کور ووتل. اوس د اسمان نه فرشتې تماشه کوي الله دا د ابراهیم په څه قسمه امتحان کې ور واچو. فرشتې حیران دي چې الله تبارک وتعالی په ابراهیم علیه السلام څه قسمه امتحان کول غواړي. دلته شیطان سره فکر پیدا شو کو چېرته ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې کامیاب شو نو زما خو به ډېره غټه رسوایي وشي. شیطان خپل کار شروع کو. روایتو کې راځي وایي د بوډۍ ښځې په شکل باندې هاجري بیبي له راغی. وی هاجري تا ته پته ده چې ابراهیم اسماعیل چېرته بوستو؟ هاجره بیبي ورته وایي او ما ته پته ده د چاخواله په میلمستیا باندې ځي. بوډۍ ورته وایي شیطان چې د بوډۍ ښځې په شکل کې راغلی وی نه د چاخواله په میلمستیا باندې نه ځي حلالولو لی بوستو. هاجره بیبي ورته وایي تباه شي برباد شي پلاران چېرته بچي حلالوي دا ته څه وایي؟ نو دا ابلیس ورته وایي چې د بوډۍ ښځې په شکل کې دی. وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه یې حلالوي. نو هاجره بیبي ورته څه وایي؟ وایي کو الله ورته حکم کړی د اسماعیل مرۍ پرېږده د هاجرې مرۍ ورته هم حاضره ده. چې الله ورته حکم کړی د اسماعیل قرباني خو پرېږده هاجره دې هم قرباني کړي دا ورته هم تیاره ده. اوس دغلته کې شیطان ناکامه شو. ابراهیم علیه السلام د مینا په طرف باندې روان دی. اوس دلته کې د وړوکي په شکل کې راغی اسماعیل علیه السلام لره. وایي اسماعیله چېرته ځې؟ د پلار سره مې روان یم چاله میلمستیا له ځو. میلمستیا له نه ځئ پلار دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام ورته وایي بدبخته زامن چې حلال کړي دي چې ما به زما پلار حلال کړي. نو شیطان ورته وایي نه که نه الله ورته حکم کړی ځکه دې حلالوي. اسماعیل علیه السلام وړوکی دی هغه ورله جواب ورکوي وایي چې د الله ورته حکم دی نو د اسماعیل مرۍ ورته حاضر ده. شیطان دغلته هم ناکامه شو. د ابراهیم علیه السلام له راغی د غټ سړي په شکل باندې او ابراهیم علیه السلام ته وایي ابراهیمه ما خو وایي چې ته هوښیار سړی یې، ته خو ډېر کم عقل سړی وختې په خوبونو باندې چا زامن حلال کړي دي چې تا خوب ولید او اسماعیل خپل بچی د حلالۍ نه روان کړی دی.
خدا خبره یاد وساتئ د پیغمبر خوب دا وحی د پیغمبر خوب سي دا وحی نو شیطان ورته وی ته ما وی چې ته خيار سره ته ډېر قمقل سره وختي په خوبونو چا ځامن حلال کړی دي ابراهيم عليه السلام پوه شو چې او دا خو هغه لعین دی چې کم زمونږ نیکه آدم عليه السلام ته دوکه ورکړی و دا خو هغه لعین دی نو ابراهيم عليه السلام دا سکانی راواغستل او دې په وښتو دې په سکو وښتو وکانو باندې وښتو د مینا په مقام کې چې لږ مخې لور لاړو بیا دې راغی بیا ابراهيم عليه السلام گزارونه وکړو بیا چې لږ مخې لور لاړو بیا دې راغی بیا ابراهيم عليه السلام د کانو سره وکړو گزارونه وکړو حاجیان چې حج له لاړ شي کنه شیطانان په کانو ولو سولو شیطانان په کانو درې شیطانان دي دا هغه درې ځایونه دي چې کوم ځای کې ابراهيم عليه السلام شیطان په کانو وشته الله تبارک وتعالى ته د ابراهيم عليه السلام هغه ادا خو خشوي ده تر قیامت پورې چې دغه ورځ راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته تازه کوي هغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى هغه یادګار ځان ته د ابراهيم عليه السلام تازه کوي نو حاجیان لاړ شي او شیطانان په کانو ولي په دغه ورځ باندې د شیطان رسوایی کیږي چې مینا ته ورسېدل کنه نو ابراهيم عليه السلام اسماعیل علیه السلام ته وفرمایل یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچوړیا ما خوب لیدل دي چې زه تا علالو ما ته ستاسو قرباني حکم شوی دی نو فانظر ماذا ترى ستا په کیسه راځي دی ما ته خدا وحی شوی دا ما ته خدا حکم شوی دی چې زه تا علال کوم نو ستا راځي صدا نو اسماعیل علیه السلام ته یا ابت فعل ماذا تأمر اے پلارا هغه وکړه چې څه درته حکم شوی دی د الله د طرف نه چې درته څه حکم شوی دی هغه وکړه روایتو کې راځي پلار راځي په میدان کې ولاړ دي الله سره چې دغه طرفونو ته لاړ شي کنه هلته کې د دغه مینا مقام سره داسې په غونډه کې یو مینار غونډه کې وړوکی ځای رخ کړی دی وایي دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راپرځولی و د قربانۍ دپاره دا همداسې یو وړوکی ګمبد غونته رخ شوی دی نو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیه السلام په میدان کې ولاړ دي ابراهيم عليه السلام رسۍ راواغسته او چاړۍ راواغسته نو اسماعیل علیه السلام ورته څه وایي بابا چې علالۍ مې کنه نو خپې لاس راته وتړه مضبوط هسې نه چې زه چېرته خپې لاس وخمه او تا ته تکلیف در ونه رسومه هسې نه چې ته قرباني سمه ونه کې او پلاره ما چې علالۍ نو ما پړ مخ سملوه ما پړ مخ سملوه ځکه هسې نه چې ته ما ته داسې ګورې ستونې ستاغ مې سملی ته زما سترګو ته ګورې زه ستا سترګو ته ګورم او ته رستې را باندې راشي چېرته چاړه ونه چلی ما پړ مخې سملوه چې زما سترګې نه ویني زما مخ نه ویني چې چاړه ازاده وچلې چې الله درنه رضا شي نو ما ستونې ستاغ مه سملوه هسې نه چې ما تا یو بل ته په سترګو کې ګورو او ستا را باندې ته راسه راځي او ته چاړه نه شي چلولی الله ډېر عجیبه امتحان دی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ځمکې ته راتاو کړو فتله للجبین په تندي باندې راتاو کو او چې کله راتاو کو خپل لاس ورته وتړل او ابراهيم عليه السلام چاړه تیر کړه او د اسماعیل علیه السلام په مړی یا په سټي کې خودله چړې له چې زور ورکوي چړه چلی خو الله تبارک وتعالی چړې ته وحی وکړه ای چړې نو د اسماعیل د یو ویښته ځای کو زما ذمہواره دی ابراهيم عليه السلام چړې له زور ورکوي چړه کار نه کوي الله ابراهيم عليه السلام خپه شو پریشان شو چې زمان خدای الله حکم پاتې کیږي چړه خو غوسول نه کوي خو چړې په زبان حال سره وویل ابراهیم ته چې کافرانو ورته نمرود ورته وغورځولې کنه ته چې نمرود ورته وغورځولې الله ورته یو ځل ویلی وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې یخشه ور په تا باندې ګل ګلزار شو الله ما ته سل زل حکم وکړو چې د اسماعیل یو ویښته ځای نه کړي زه به یې څنګه ځای کړم ورته یو ځل حکم شو چې په ابراهیم یخشه هغه یخ وګرځېدو ما ته سل زل حکم وشو چې د اسماعیل ویښته غوڅ نه کړي زه څنګه د اسماعیل ویښته غوڅ کړم الله ابراهيم عليه السلام وی دا چاړه راواغسته کنه هغه غوسول نه کول کړه د دې دا تیرې شو کده اسماعیل عليه السلام په دې سټ باندې داسې کې خدا او د خپل بدن دا زور په ور واچو چې دا به داسې ورننوزي او چغې کړه وسره چې څنګه چغې کړه د شان आवाज راغی وی الله اکبر الله اکبر اسماعیل عليه السلام چې پاسې دو او دا شاته وکتل جبريل عليه السلام ولاړ دی او ګډ وسره دی اسماعیل عليه السلام ویل لا اله الا الله ابراهيم عليه السلام چې وکتل وی الله اکبر الله د اسمان نه आवाज وکړو وی ولله الحمد دا تکبیرات التشریق دا د جبرئیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د ابراهيم علیه السلام او د الله جل جلاله د قول مجموعه ده چې کله اخترونه راشي موږ د تکبیرات وایو کنه ابراهيم علیه السلام د الله په نوم باندې خپل زوی قرباني کو او الله د اسمانونو نه ګډ راولګو د ګډ قرباني وشوله
او اسماعیل علیه السلام پاتې شو. هغه ادا د ابراهیم علیه السلام الله ته خوښ شوی ده چې کلم د لوی اختر ورځ راشي کنه نو ټول مسلمانان قرباني کوي او ځان ته د ابراهیم علیه السلام هغه یاد الله تبارک وتعالی تازه کوي.